دا یو کس یو څو تپوسونه کړي. لومبی تپوس دا کړی دی چې د نسوار د استعمالولو سره نسوار د اچولو سره اودس ماتیږي او که نه. نو جواب دا دی چې نسوار اچولو سره اودس نه ماتیږي. دویم تپوس یې کړی دی که نسوار په خوله کې وي نو ذکر کولی شي او که نه. نسوار چې په خوله کې ذکر نشي کولی نسوار به لرې کوي، ځکه چې دا ګنده شی دی، بدبویي ده. او ذکر چې کوي نو د الله جل شانو فرښتې دي هغه یې خلي قرآن پاک تلاوت چې کوي دا لرې که د خولې نه. دریم تپوس یې کړی دی چې په موس کې په قاعده باندې ناست نو ګوته اوچتول پکار دي او که نه. او ګوته اوچتول رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ثابت دي. او د هغې طریقه دا ده چې کله اشهد ان لا اله الا الله وی نو زمونږ ائمه احناف وی چې اشهد الله کې لا سره به دا ګوته اوچته او اله سره به پورته وي او الا الله سره به بیا ښکته وي. څلورم تپوس یې کړی چې موس پسې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا چې موس مکمل کې ویل پکار دی او که نه صرف فرضو پسې به متصل وي. دا ویل د دې ډیر اجر راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې سبحان الله 3 ځله، الحمدلله 3 ځله، الله اکبر 4 ځله، او په یو روایت کې 10 ځله هم راځي. بیا دا فرضو پسې ویل پکار دی که سنتو پسې. نو دا که فرضو پسې ووی نو هم ټیک ده، سنتو پسې ووی هم ټیک ده. او په دې کې متعین او خاص ځای نشته دی، ځکه چې د فرضو اطلاق کله په ټول مونځ باندې کېږي سره د سنت. چې کله مونږ وایو فرض مونځونه 5 دي، د سهار مونځ، د ماسپښین مونځ، د مازدیګر مونځ، د ماښام او ماسخوتن. او بیا تشریح مونږ ادا کوو چې د سهار مونځ 4 رکعاته دی، 2 رکعاته سنت موقت دي او 2 فرض دي. نو فرضو پسې ویل پکار دي او سنتو پسې دواړه ځایونو کې ویل شي. بهتره دا ده چې سړی سنتو پسې وایي، ځکه چې دا سنت چې دي نو دا مکملات دي د فرضو. او حدیثونه دا خبره ثابته ده که د سړي په فرض کې کمې بیشی رالو او سنت سم کړي نو الله جل شانه دغه کمې بیشی د دې نه پوره کړي. نو دا مکملات او متممات دي، نو دا په هغې فرضو پسې متصل لګول پکار دي. بیا په هغې پسې تسبیحات وایه، هسې دواړو ځایونو کې ویلی شي. یو کس تپوس کړی دی چې په موس کې امام صاحب یو آیت ووی او هغه غلط ووی او ده ته پته وه چې ما د آیت غلط ویلی او بیا هم سجده ونه کړه، نو موز وشو او که نه. د آیت غلط ویل په 2 قسمه دي. یو غلطي هغه ده چې هغې سره موز نه فاسدېږي، او یو غلطي هغه ده چې هغې سره موز فاسد شي، چې معنی بالکل خطا شي نو هغې سره موز فاسدېږي. بعضې غلطۍ داسې هر یو غلطي سره موز نه فاسدېږي. بیا چې کله موز فاسد شو نو هغه موز په سجده ساوې سره نه سمیږي، بلکې موز به دوباره کوي. او چې کله موز د سره فاسد شوی نه دی نو هغې کې هم سجده ساوې ته ضرورت نشته، ځکه چې سجده ساوه په ترک د واجبو باندې ده، هغه په دې غلطیو باندې نه ده. یو کس تپوس کړی دی چې الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم آیت لیکلی دی. د دې معنی دا ده قرآن پاک کې دی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. په کومه ورځ چې به مال او اولاد سړي ته هیڅ فایده نه ورکوي، یعنی په ورځ د قیامت. الا من مگر هغه څوک چې چا روغ زړه راړو. نو دی وایي چې د قلب سلیم نه مراد کوم خلق دی او دا به څنګه جوړیږي. قلب سلیم نه مراد مسلمانان مومنان دي، خو چې صحیح معنو کې مومنان دي. او قلب سلیم هغه زړه ته ویلی کېږي چې په هغې کې د کفر په ځای ایمان وي، په هغې کې د نفاق په ځای باندې اخلاص وي. قلب سلیم هغه زړه ته ویلی کېږي چې په هغې کې د بدو صفاتو رضایلو په ځای باندې ښه صفات او خصایل وي، ایمانی صفات. دا قلب سلیم دی. د دنیا د محبت په ځای باندې د الله محبت وي، د دنیا د مال د حرص او لالچ په ځای باندې د الله جل شانو چې په کومو کارونو خوشحالېږي د هغې لالچ وي پکې.
چې الله جل شانه مې ډېر راضي کې دې ته قلب سلیم ویلې کی. یو کس تپوس کړی دی چې په دنیا کې د الله جل جلاله دیدار په دنیا کې غوښتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار په دنیا کې غوښتل دا جایز دي او کنه. نو په وی خبره خدا دواړه نه کیږي، ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی دی او دا الله جل جلاله دیدار په وی خبره په دنیا کې نه کیږي. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي موسی علیہ السلام چې کله وی